مړه کوم پښتون کره چې دا ګانه لګېدلې چې سما پتا سه یې جنې سما پتا سه غیرته دا د پښتون قانون دی مرګونه دوی کوي فصلونه دوی د بل سوځوي په واده کې د باندې خوشحالي صرف یو الله راوستې وه نو تا ټول دشمنان خوشحاله کړو یو الله دې پکې خفه کړه ما ته وښایه کوم پښتانه چې ښځې او نر ګډ وډ ګډېږي غیرته دا د پښتون قانون دی ښځې او نر یو ځای کې ناستې نه شي چې د چا نکاح کېږي مړه کوم پښتون کره چې دا ګانه لګېدلې چې سما پتا سه یې جنې سما پتا سه بې غیرته پښتون د دې نه بل کم دی او ته وایې د پښتنو ډېر احکام چې دي نو دا د اسلام سره برابر دي کوم پښتون چې ډمې راوستي او اجلاګانې راوستي او کور کې زنانه خبرې چې د اجلاګان بار دې میدان کې څه کوي او کور کې دا طلاق په زنانو باندې روجې پخوي او چین پې پخوي چې اجلاګانو له چېره وباسه بې غیرته دا د پښتون قانون دی دا پښتو ده پښتانو داسې کم کار نه دی کړی مرګونه دوی کوي فصلونه دوی د بل سوځوي بغزونه دوی کوي کینې دوی کوي دجل پرات دوی کوي چې مالدار شي نه دي پرېږدي چې غریب شي نه دي پرېږدي خور مور د له شرمۍ په ترقۍ دې خفه کېږي ټول عمر یې په خپل منځ کې مرګونه وکړو ته ماته د پښتو داسې یو کار وښایه چې هغه اسلام سره برابر وي ګورې باید د پښتنو دې قانون ته تو ګوره هسې تو ووایه غټ کټ پښتون به بوت او په څلور کسه به په کټ کې کېنو پالنګ به اوچت کروره غټ پښتون به په پالنګ کې اوچت کوټه به راوغورځو هسې تو ووایه چې عمر صاحب به دا چلو کي یا د عمر صاحب په خوا کې چې داسې چل کېږي دا به ومني دا قانون دی دا پښتو ده د پښتنو ډېر احکام اسلام سره برابر اسلام ټول د پښتون په خلاف راغلی دی دا راته چا ویلي دي چې کم کور کې ښځې او نر یو ځای ګډېږي او چا په کور کې داسې په حاشه ګانه لګولي چې هغه د ویلو قابله ني او لور او خور یې ورته ګډېږي او دروج یې پخ کړی او 200 تسبیح راغوښتي بس مولوي صاحب دوا کوه اوله بس دوا وکړو اوس د زوی مې واده دی د زوی دې واده نه دی د الله تعالی پاکه ظالمه کوم چې د تربورانو هغه د واده کې رضا کړو کوم چې د کلیوالو هغوی له د میخ حلاله کړه کوم چې د چا سره روانه و هغه د واده کې ځان سره رضا کړو او چا چې د باندې نعمت کړو نو هغه رب دې پکې خفه کړو دا هغه رب د قانون پکې خلاف لاړې په واده کې د باندې خوشحالي صرف یو الله راوستې وه نو تا ټول دشمنان خوشحاله کړو یو الله دې پکې خفه کړو یا ظالمه الله د باندې خپل رحم وکړو او ته پکې اوس الله خفه کړې نو ما ته څوک دا نشي ښودی چې د پښتون داسې د غیرت یو کاري چې هغه اسلام سره برابر وي ځمکې د دوی د اسلام خلاف اوسه پورې زمونږ په علاقه باندې چې اسلام پاکستان ته راغلی دی نو زه ما داسې لیدلي نه دي او نه زما مشرانو داسې لیدلي دي او نه به داسې شوي چې یوه ځمکه به د اسلام مطابق تقسیم شوي ټولې ځمکې د اسلام په خلاف باندې تقسیم دي او د پښتنو قانون وي اسلام سره برابر دی د پښتنو ډېر کارونه داسې دي چې هغه اسلام کې کم یو پښتون چې څه ته غیرت وایي اسلام هغې ته حرام وایي د تره زوی به ورکره ګرځي د ماما به ورکره ګرځي ته ووایه هلکه پلاني تاسو نه یې بیل شوي یاره بس جي زمونږ یو اتفاق دی په یو کور کې غونډې اوسېږو نو ظالمه د الله د قانون خلاف تلو ته چې څوک اتفاق وایي الله وایي په کور کې جدا شه نروندار سره د یو ځای زندګي مه تېروه د تره لوریانې او د تره زامن یو ځای کور کې مه اوسوه الله وایي جدا شه او ته به زمونږ اتفاق دی مونږ نه جدا کېږو نو تو وایه پښتون د الله د قانون خلاف تو ته اتفاق وایي ادې ته وایي پښتون اصل شي اسلام دی داسې ظلم نشته چې پښتون نه دی کړی او چا د پښتنو جرګمارو چې هغه فیصله پې خلک کوي او د کلي مشر یې ګڼي هغوی دا قانون رایستی دا قوانین د دیګونه پاخه کړ کوم اسلام کې راغلي پلانې مې په چاکو والي د ده ته دیګونه پاخه کړ کوم اسلام کې دي دیګ بخول چا راوستي چاکو په هغه باندې ښخ شوی دی دښمني ده ته پېښه شوې ده او سوپره ده مړه کړه خوله مې په دې ښکاري ځان غم وکړه ټول کلي راوغوښتوي دوی روغه وکړه دا پښتانه دي چې د الله جل شانهو په قرآن باندې له پاسه لاس کېږدي او د هغې له پاسه بیا مرګونه وکړي او د پښتون قانون وي اسلام سره برابر دی وی پښتانه ډېر نران پښتون ډېر غیرتي دي چا وي چې غیرتي دي ته ما ته ووایه پښتون وایي چې د چا مور خور چا پسې لاړه شي دا به مړه کې دا سوچه د اسلام او د شرع او د دین خلاف کار دی پښتون وایي چې تربور د کره راځي د کور نه بیا نه منع کې قرآن وایي منع کې به یو ځای کې قرآن وایي وژنه یې مه پښتون وایي نه وژنم به دا د جهالت او د ابوجهلیت قانون دی
قرآن وایي چې چا سره نکاح کیږي هغه کور ته مه پرېږده، دې ډول والا کور ته دننه کوي. قرآن یو وایي پښتون بل وایي او دې وایي پښتون غیرتي دي، نو بیا چې دې غیرتي شو نو شرع دې بیا العیاذ بالله بې غیرته کړه. قرآن وایي خور او مور او تره له پوره حصه ورکړه او پښتون وایي چې خور حصه غواړي غم خاطي به ورسره پرېږدم. نو پښتون جدا او اسلام جدا. پښتون وایي چې د خپل تربور په ضد کې به زه هر قسمه زور لګوم او د یهودو نصوارو ملک ته به ځم چې دلته خپل تربور راوغورځوم. تاسو ما ته ووایئ چې په دې تېر 10 کاله کې ټولو پښتنو خپل ورور بی او خپل کلیوال او خپل مسلمان او خپل پښتون ډېر وجلی دی که یهودي؟ ټولې 410 کاله کې یو یهودي نه دی وجلی. او راشه چې درته وښیم په دې 10 کاله کې به څونه پښتانو خپل ورونه او خپل تربورانې شي. دا څنګه پښتون دی؟ دا سره نه چې زه پښتون یم دا ویل حرام دي، دا سره دا ټکي حرام دي. زه مسلمان یم، پنجابي مسلمان دی سوچه رور مې دی، یهودي مسلمان شو کلک رور مې دی، هندو مسلمان شو کلک رور مې دی، خپل رور مې کافر شو سوچه دشمن مې دی. دې ته پښتون کافر شو خنزیر بچی. نه زمونږ پښتانه دي او خبر پښتونخوا سره دا چل کېږي سمې ورسره نه دي کړی، سمې ورسره نه دي کړی. دوی له دونه زور ورکړه د پنجابانو ته. پنجاب ته چې لاړ شي ټول پنجاب په 10 کاله کې دونه غیبت نه کوي لکه صرف چې د پښتنو یو محله په یو ګټه کې څونه غیبت کوي. هلو دې جامو ته هلو خدا شه تاسو خدای ټیک کوي. بغض او حسد د مسلمان سره داسې حرام دی لکه زنا او شراب. وګوره پښتانو یو تربور مې دی یاره ما ته د واده ست نو کړي، الله دې پې خفه کړي. 30 کاله به سړی په زور کور کې اوسېږي نو بسې به خاندي په زور کور کې دی چې بیا جوړوي بیا به وي پوخ کور یې جوړ کړو خدای دې پې خوشحاله نه کړي. نو کوم خوا ځي؟ دا ته وایې چې دا مسلماني ده او تا 400 پسې خبرو کړي نو بس ټیک ده دا مسلماني ده. خو زه به اوس وایم بغض مسلماني ده، حسد مسلماني ده، خپل ورور سره بغض کول مسلماني ده، مړي کول مسلماني ده. بیا به زه دا وایم که ځکه چې تا دې ته مسلماني وویل خور له حصه نه ورکول مسلماني ده. قرآن وایي دا مسلماني نه درته وایي. دا ګوره چې ته دې ته مسلماني وې او دې ته جنت والا وې نو بس څه شو؟ زناکار به جنت ته ځي، ریشړه به جنت ته ځي، دمې چې ودونو کې کټۍ جنت ته به ځي، بغض چې کوي جنت ته به ځي، او اټې پاټې چې کوي جنت ته به ځي. قرآن کې به الله وایي ولا تفرقوا پاټې مه جوړوئ، دې به یې جوړوي. دې ته اوس ته که ته دې ته مسلمان وې بس زه به بیا دقسې تفصیل کوم چې ده ویلي دي چې دا کار کوه بیا هم صحیح دی او چې صحیح نه بس بیا نه دی. نو دا مسلماني نه ده. پښتون د سره د پښتو او اسلام داسې یو بل دوی وایي اسلام کې هم غیرت دی او پښتو کې هم غیرت دی. پښتو کې څه غیرت دی؟ اسلام کې غیرت دا دی چې خورې دونه اصلات دې کېږي دونه د ځمکه کېږي را شوال، دا اسلامي غیرت دی. پښتون وایي چې 20 کاله پس تو وخته زما رساروان. اسلام کې غیرت دا دی چې ما ته د وادونه مې ما نه به نه خفه کېږي خو به ما نه خوشحاله ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام راغی صحابي ته یې ویل ستا نه خوشبوی دي واده دې کړی دی بیا نبی علیہ السلام ورته داسې ونه وایي چې یاره مونږ سره غم خادین کې واده دې راته ونه وي. د نبي علیه الصلاة والسلام په شان هستې ته د واده نو ویلې ده ته ته کېدونې مو وایه خدای دې پرې خوشحاله نه کړي. هغه مونږ سره لږ وکړو مړه خو چې لرګي را سره یې که